په نامه د هغه رب چې موږ یې پیدا کړي امتیان د محمد رسول الله شروع کوم. څنګه ستاسو په علم کې دا چې د سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم کلاس آغاز موږ کړی و د 10 روزه سیرت الرسول د هغې یو کلاس زموږ شوی و او دویم کلاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت و چې د هغې موضوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خاندان د هغه خاندان او د هغه د نسب په باره کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار نوم هغه عبدالله او عبدالله د هغه د پلار نوم عبدالمطلب او عبدالمطلب زوی د هاشم او هغه زوی د عبدمناف او دغه شانته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب هغه جاری چې هغه حضرت اسماعیل علیه السلام د هغه نسب ته رسیږي. اسماعیل علیه السلام چې دا مشر زوی د حضرت ابراهیم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام د خاندان او د ابراهیم علیه السلام د نسب سره چې دی نو هغه ملاویږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دا ډېر زیات عزتمند خاندان و. دا د قریشو د قبیلې کې چې دی نو هغه د مختلف قبایلو د قریشو چې په هغې کې د یو قبیلې نوم هاشم و د هغې سره تعلق ساتو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاندان دیو به د مکې مکرمې ته چې کوم حاجیان راتله دغه حاجیانو به چې دی نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجیان چې دی نو د هغوی خدمت به یې کاوه، هغو له به اوبه راوړي، د هغوی خوراک څښاک انتظام به یې کاوه او د هغوی قیادت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره چې دی نو هغه و چې د هغې نوم هاشم و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دا ډېر زیات لوی عزتمند اوچت خاندان و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان د رسول الله د نبوت نه مخکې ډېر زیات عزتمند و. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان عزتمند و خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ډېرو کمو خلکو کړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ډېرو لږو خلکو کړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو ترګانو د رسول الله مرسته کړې وه او نور د هغو مخالفت کړی و. نو الله رب العالمین موږ او تاسو په قرآن کې ویلي چې عزتمند سړی چې دی نو هغه دی چې هغه تقوا اختیار کړي، هغه عزتمند دی. عزتمند هغه خلک نه دي چې هغه د الله رب العالمین د شعایرو خیال ساتي. یعنې د کعبې خدمت دا یو ډېر لوی خدمت و او د رسول الله خدمت هم دا یو ډېر لوی خدمت و چې د رسول الله خدمت یې وکاوه. په رسول الله باندې ایمان رانوړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعوه وه د نبوت هغه دعوه دې قبول نه کړه. که چېرته دوی هغه دعوه قبول کړې وې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې مرسته کړې وې، ملګرتیا یې کړې وې، نو رسول الله خو دوی ته ویلي وو که تاسو زما مرسته وکړه زما ملګرتیا هم وکړه نو تاسو به چې دی نو په عجم باندې مشري کوئ، عجم به ستاسو خواله راځي، تاسو مشران یې او هغه به ستاسو کشران یي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان عزتمند خاندان و، مضبوط خاندان و، د عزت او د وقار په لحاظ سره، د مالدارۍ په لحاظ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دا ډېر زیات لوی عزت او اوچت والا خاندان و. خو کمو خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه ملګرتیا وکړه. نو موږ ته په دې کې دا پیغام دی چې ګورې عزت چې دی نو هغه په تقوا کې دی، عزت چې دی نو هغه تعلق بالله سره تعلق ساتي او عزت چې دی نو هغه د الله رب العالمین سره چې دی نو کله زموږ او ستاسو تعلق برابر وي زموږ عزت به چې دی نو هغه بحالي، زموږ عزت به چې دی نو هغه په دنیا کې هم برابر وي او زموږ عزت چې دی نو هغه په آخرت کې هم برابر وي. نو انشاءالله په آینده کلاس کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د پیدایش، د هغه د ماشومتوب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بچپن څنګه تېر شوی دې متعلق چې دی نو هغه مونږ په هغې باندې بحث کوو.